بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به او خوشاله به قدرمندو کتونکو نننی پروګرام کې را سره یو داسې شخصیت ملمه دی چې هغوی یو ایجوکیشنست هم دی، جیالوجست هم دی، د هغې سره سره د هغوی یو سیاسي سفر هم دی. د پیښور د اسلامیه کالج ایکس وایس چانسلر ډاکټر نورجهان صاحبه موږ سره نن په پروګرام کې ملمه ده. ډاکټر صاحبه خپل پروګرام کې د ستړي مشو په خیر راغلی وایم. ډیره مهرباني جی چې تاسو ماته دا چانس راکړو چې زه په دې پروګرام کې خپل کمیونټي ته خپل سوسایټي ته سداسه په دې ایج کې هم کنټریبیوشن وکما چې هغه ته نه فائدہ واخلي. ډېره مننه. نن به مونږ د ډاکټر صاحبانه د کوېسچنز کوو چې د هغوی دغه خپل تعلیمي سفر څنګه کړی دی، ځکه چې په هغه زمانه کې په پښتنه معاشره کې د ښځو تعلیم چې و نو هغه عام نه و او ګڼ شمېر مسلې وې ورته. هغوی دغه تعلیم څنګه کړی دی او بیا دومره د های لیول تعلیم هغوی څنګه کړی دی، کوم مشکلات ورته راغلي دي په دغه سلسله کې. د هغې سره سره هغوی جیالوجست هم دي ایز ا ومن. هغوی دغه کې څه قسمه مشکلات ورته مخې ته راغلي دي او بیا هغوی ایجوکیشنست هم دي، د هغوی دغه څه کنټریبیوشنز دي، څه قسمه مشکلات هغوی فیس کړي دي او د هغې سره سره چې د هغوی دغه کوم سیاسي سفر دی او موجوده وخت هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي وایس پریزیډنټ عهده ده ورسره. نو دغه به هم دې ته پوس کوو چې سیاست ته یې راتګ څنګه وشو او بیا عوامي نیشنل پارټۍ ته ولې راغلل. ډاکټر صاحب اول خو راته داسې ووایي چې ستاسو تعلق د ډسټرکټ کرک سره دی او په هغه زمانه کې په کرک کې د چې دلته کې زموږ چې کوم اربن ایریاز دي په هغې کې هم د زنانو تعلیم چې و نو هغه عام نه و. نو تاسو څنګه دغه د دومره ستونزو باوجود او د دومره مسلو باوجود دومره ښه تعلیم ترلاسه کو، حاصل هم کو، کوم قسم مشکلات درته مخې ته راغلي دي؟ خامخا جی مشکلات خو په ژوند کې چې ته یو ټارګټ ته مخې ته وي او اچیومنٹ کول غواړي، مشکلات خو په هر څه شي کې هم موجود دي، نن هم. خو هغه وخت ستاسو خبره دا ټیک ده چې هغه وخت ډیره اسانه نه وه چې په هغه وخت کې دونه های لیول ایجوکیشن او بیا د داسې علاقې نه. زه به ستاسو ته ووایم چې زما په کلي کې د جینکو سکول هم نه و. جینکو سکول په دویم دریم پورې و، هغې نه پس زه الکانو سکول ته لاړم. نو زه د خپل د ابتدایي تعلیم چې کوم دی هغه هم ورسره ټول زه به وایم چې کله پورې چې کومه دی تر ننه پورې د دې کریډټ زه خپلې مور ته، خپل پلار ته، بیا خپل هسبینډ ته، خپلو بچو ته، خپل یار دوست ته، ټولو ته ورکوم چې هغوی په هغه وخت کې هم دونه سټرګل کړی دی او موږ یې چې کومه دی دې ځای ته راورسولو. نو زموږ په کلي کې سکول نو، الکانو سکول ته به هم موږ تلو. ډېرې کمې جینکې وې چې هغه به الکانو سکول کې وي. بیا هغې نه پس چې کومه دی زما والد صاحب ټرایبل بیلټ ته ساوت وزیرستان ته ټرانسفر وشو. بیا ما 7th 8th 9th ټانک نه کړی دی. بیا دغه شام کوهاټ نه مې 10th وکړو، بیا FSC مې کوهاټ نه وکړله. پېښور یونیورسټۍ نه مې بیچلر جیولوجي وکړو، بیا مې MS جیولوجي وکړو، بیا مې MS چې کومه دی دویم په سپیس ساینسز کې د هالینډ نه وکړو. بیا مې PhD چې کومه دی هغه هم د انوایرمنټل جیولوجي کې څه پارټلی هالینډ نه وکړو، څه پاکستان نه. بیا د هغې نه پس پوسټ ډاکټورل هغه مې د US نه وکړو. چې کومه دی دا ټول ایریاز چې کوم تاسو ذکر وکړو، که سپیس ساینسز دی، که ایجوکیشن دی، که جیولوجي ده، دا ټول چې کومه دی ما نیشنل انټرنیشنل لیول باندې پریکټس کړي او زه فرست جیولوجسټ یم په پاکستان کې په ساوث ایشیا کې ایکسپلوریشن جیولوجسټ. بیا ورسره چې کومه دی چونکې تاسو د تعلیمي خبره وکړله، ما خو تعلیم چې کومه دی تاسو ته ما وویل PhD مې وکړه، پوسټ ډاکټورل مې وکړو. نو په دې کې واقعي ما ته ډېر مشکلات
پیش شوي دي ځکه چې ماته اوس هم یاد دي چې کله ادې ابا خو پنجاب باندې و چې ادې مونږه وای سکول ته لېږلو نو زمونږ سراونډینګز کې خلکو ډېر د دې مخالفت وکړو خو هغه یو چیلنج و چې زما مور پلار ته و هغه چیلنج اکسپټ کړو او چې کومه دی ورسره مور پلار ته هم و مونږ ته هم چیلنج و مونږ خفه و چې مونږ اوس سکول ته نه ځو دغه شان چې مونږ یونیورسټۍ ته راغلو په یونیورسټۍ کې په جیولوجي کې جینکۍ نه وې نو مونږ چې جیولوجي ته رالو مونږ ته هلته کې هم ډېر ایشوز وو ځکه چې چا به وی چې مونږ چې یو میاشت تېره کړه چا به وی چې د جینکو سیټونه اوس ختموي ځکه چې ښځې جیولوجسټ نشي دغه کېدی خو ما خدای شته چې 4-5 کاله چې کومه د 6 کاله ما چې هلته بیچلر مو وکړو بیا مې ایم ایس وکړو نو په دې ټولو کې کا مونږه چې کومه دی ورته ختو که مونږه لوی هایټ و که کم هایټ و که مونږه به سمپلې اغوستې کاڼې به ماتو که مونږه به دا ټول انسټرومنټ ځان سره ګرځول نو دا ټول شیزونه چې کومه دی مونږه داسې چې ما چېرته سوچ نه دی کړی چې زه ښځه یم زه دا نشم کولی نو بیا دې نه علاوه چونکې تاسو خبره وکړله چې زما یو کنټریبیوشن دی پاکستان ته چې کومه دی هغه دی ایز ا جیولوجسټ هم دی ایز ایجوکیشنسټ هم دی اور ایز ایڈمنسټریټر هم کله چې تاسو جیولوجي وکړله فیلډ ته راغلی په هغې کې تاسو بیا د غرونو ذکر وکړو د وزیرستان په غرونو کې تاسو ګرځېدلي یئ نو ایز ا وومن جیولوجسټ یقینا چې میل دپاره هم دا یو ټف او یو ګران کار دی خو د ایز ا وومن یقینا دا ډېره د حیرانتیا خبره ده نو تاسو ته په دغه ځای کې اپورچونیټیز څه او چیلنجز درته څه تاسو ته ما وختي ذکر وکړو چې اول خو په جیولوجي ډپارټمنټ کې مونږ ته ایشوز ځکه چې هلته کې به چې کومه دی مونږه ډېره ګرانه وه چې مونږ به وی چې مونږ فیلډ ته ځو خو نه کې به فیلډ ته نه پرېږدي خو مونږ وی چې مونږ لرنینګ کوو مونږ په خپل چایس باندې بدلو بل ما ته اوس هم یاد شي چې کله چې ما ایم ایس او پی ایچ ډي کوله زه خو به تھرو آؤٹ چې کومه دی ټول ټرایبل بیلټ لکه مومند شو ملکن شو کوهستان شو ساوث وزیرستان شو نارت وزیرستان شو دا ټول علاقې کې زما د پی ایچ ډي ایریاز وه کراچۍ ته هم زه لاړم په هغې کې هغه یو ډفرنټ پارټ و نو ما ته نن هم یاد شي چې زه فیلډ ته تللی وم نو په فیلډ کې چې مونږ راکوز شو مونږ سیمپلینګ کوو نو په دغه ځای کې مونږ ته یو 14 کسان اصلي سره رامخکې شول خو الله پاک شکر دی چې هغه خبره ما داسې ډیل کړه چې خپل سیمپلې مې هم وکړې او بیا چې کومه دی زه واپس هم رالم خو کار مې نیم ځکه پرېښودو چې ما وی چې څه به د دې خبره منو څه به خپل ځان دغه کوو بیا دې نه علاوه چې کومه دی ما بیا ام فل کې چې هم کار کوو ما ته په کاربن فاسفیټ ماینز کې هم ډېرې مسلې پېښې شوې وې خو دلته کې اوس چې کومه دی زما خیال دی ستاسو ټایم شارټ دی نو ډېر څیزونه چې کومه دی که زه ډیټیل کې ځمه نو بیا به دغه خو تکلیف که هغه په سکول لیول کې دی زما پیرنټس ته هم مخې ته راغلی دی ما ته هم راغلی دی که هغه د یونیورسټۍ لیول دی بیا که هغه ام فل پی ایچ ډي دا ټول څیزونه چې کوم دي ګورې جي ما چې ام فل کو پی ایچ ډي مې کوله زه واده شوی ما زما بچي ما بچی چې کومه دی کله به مې ما آفس ته راوستل کار به مې هم کوو کله بچي فیلډ ته تلم ما ته اوس هم یاد شي چې زما کشره بچی چې کومه دی هغه لا شوې نه وه زما 8 منت و زه فیلډ ته لاړم نو په هغه دغه کې دا فیلډ کول ډېر یو ما دپاره چیلنج و هم دغه شان پی ایچ ډي کې هم ډېرې خبرې داسې وې چې بچي به مې هم سنبالول ایجوکیشن به مې هم کو او هلته کور به مو هم سنبالو نو د سوسایټۍ نه هر طرف نه یو قسم ته چیلنجز ډېر موجود وو خو ما ژوند چې کله د یونیورسټۍ لیول ته زه رالم نو زما یو ډیسیژن و په خپل ذهن کې چې دا ژوند یو چیلنج دی او دا چیلنج ژوند ما ایز ا چیلنج اکسپټ کړی دی زما مخې ته چې څه راځي زه به هغه چې کومه دی یو سسټینیبل طریقې سره هغه سال کومه او مخکې به ځمه خو دا کلچر دا سوسایټي د دې سوسایټۍ ایتکس ټول څیزونه به ځان سره وړم کني ادروایز بیا دا ایجوکیشن کول په هغه وخت کې هم ډېر ګران و خو نن هم ګران دی یقینا تاسو دغه تکلیفونه فیس کړل دغې له وجې نه تاسو بیا دومره
په دې معاشره کې یو ډېر لوی نوم پیدا کو. او دغه سوال تر راځم چې یقینا چې نن هم تاسو ذکر مو کو چې نن هم چې کوم زمونږ د پښتني معاشري جنکۍ دي هغوی سکولونو ته ځي نو هغوی ته په اربن ایریاز کې هم مسلې دي. ټیک ته چې مور پلار ورته اجازه ورکړي چې هغوی لاړ شي، خو هراسمنټ هغوی ته یوه ډېره زیاته غټه ایشو ده. اوازونه ورپسې د شانه کېږي، د هغوی هراسمنټ کېږي په بسونو کې، په سړکونو باندې، په د سکول مخې ته. دغه طرف ته وروستو راځم، خو بیا تاسو ایز ان ایجوکیشنسټ ستاسو چې کوم خدمات دي په هغې باندې راته خبرې وکړئ. تاسو د پېښور د اسلامیه کالج فرسټ وومن وایس چانسلر پاتې شوي یئ، د هغې نه علاوه تاسو د صواب یونیورسټي وایس چانسلر هم پاتې شوي. نو ایز ان ایجوکیشنسټ او ایز ا وومن ایجوکیشنسټ ستاسو څه ایکسپیرینس شوی دی؟ دې نه مخکې به زه یو بله خبره وکړم. ما ایز جیولوجسټ ګورنمنټ سیکټر کې کار کړی دی. زه ایز سیول سروینټ وم، خو په هغه وخت کې هم ما ته اوس هم یاد شي چې زه خو ما لیبارټري کار کوم چې څونه سیمپلې به راتلې، د منرل سیکټر سره ریلیټډ، که آیلینډ ګیس و، که منرلز و، که ګولډ و، که سلور، که یورینیم، هر څه چې و هغه به مونږ پري اینډ پوسټ فیزیبیلیټي تیاروله، مونږ به د هغې اکنامیکل ویلیوز دغه کول. خو یو خبره ما ته نن هم یاده ده چې زه چې تلمه نه سکالرشپس رالل، چې سکالرشپس رالل نو ټولو خلکو اپلای وکړه، ما هم اپلای وکړه سپیس ساینسز دپاره و، جیولوجي او پکې نور سیزونه. نو زما یو کلاس فیلو خدای دې وبخي هغه اوس وفات شوی هم دی. نو په هغه دغه کې نوره ټولو سړو سلیکشن وشو، صرف زه یوازې جیولوجسټ وم هلته په خیبر پښتونخوا کې ایکسپلوریشن د اونلی مطلب ایکسپلوریشن جیولوجسټ وم، خو زما سلیکشن نشو. زه لاړم هلته کې چې کوم اتھارټیز دي هغې نه مې تپوس وکړو چې زه خو ایلیجبل یم او زه په لیسټ کې په ټاپ یم دا ولې. نو ما ته سوال دا راغی چې ته به څنګه ځې، ته به څنګه دا کار کوې هلته. او دا و پرټیکولرلی ګولډ ایکسپلوریشن ان پاکستان، چې موږ به ګولډ څنګه ورزو ګورو، به څنګه به چې کومه د آیډنټیفای کوو، څنګه به پروسیسینګ کوو، بیا به اکنامیکل ویلیو ته موږ دا څنګه راول. نو ما هلته کې یو ما ته اوس هم یاد شي، ما ورته وویل چې که خلک پیدل ځي زه به پیدل ځمه، که خلک په موټر کې ځي زه به موټر کې ځمه، خلک که جاز کې ځي زه به جاز کې ځمه. او دا ما چې ډګري اخیستې ده دا خو مې هم د دې خلکو نه زیات سټرګل کړی دی، داسې خبره نه ده. دې ته سړو ته دونه تکلیف نه دی رسېدلی څونه چې ما ته رسېدلی دی. نو زه په ټاپ یم او بس دا چې کومه دی د څنګه تلل دې کې کوېسچن نشته. 3 میاشتې زما کیس حل ده، بټ فاینلی بیا زه لاړم او د پاکستان د ګولډ ایکسپلوریشن دلته ګلګت کې، خیبر پښتونخوا کې، داسې نورو علاقې کې لکه سندک کاپر شو بلوچستان نون پروجیکټ دی، پورا ګولډ ډېر زیات دغه کې په چترال کې زمونږ دغه دی، ګلګت کې په دې کې چې کومه دی د دې ټول ایوالویشن د بګیننګ نه تر اینډ پورې چې کوم هغه بلاکس جوړي دې ټولو کې چې کومه دی ما ټریننګ وکړو او بیا دلته کې ما هغه پریکټیس کړو. نن چې کومه دی تاسو که وګورئ اوس د 3 میاشتې مخکې 1000 کیلومتر ایریا چې کومه دی د ګولډ چې کومه دی ګورنمنټ زموږ منرل اینډ ماین ډایرکټریټ هغه ایډورټایز کړله او هغه چې کومه دی ډیفرنٹ خلکو ورته اپلای وکړله. ګورنمنټ سیکټر ته اوس د هغې نه څونه بینیفټ کیږي او دغه شان زمونږ خیبر پښتونخوا ته نور ډېرې خبرې دي. او بله خبره ده چې قانون حساب سره خو ثبوت شامل او شامل دی، خو لا هغې هغه دغه نشته. نو دا خو زمونږ هغه جیولوجي والا خبره شو. بل تاسو ماته د ایجوکیشنسټ خبره وکړله. دې کې چې کومه دی ما سپیس ساینټسټ کې چې کومه دی چونکې هالنډ نه سپیشلایزیشن و د سپیس سره ریلیټډ چې کومه دی ورلډ بینک پروجیکټ پېښور یونیورسټۍ ته ورکړی و. نو په دې وخت په ساوث ایسټ ایشیا کې سپیشلیسټ څوک نه و، زه واپس راغلم. نو زه بیا پېښور یونیورسټۍ چې کومه دی راوغوښتمه اینډ فاینلي بیا زه پېښور یونیورسټۍ کې چې کومه دی انډکټ شوم. نو په هغې کې چې کومه دی بیا هلته ما environmental sciences department کې as assistant professor او داسې associate بیا professor بیا assistant بیا چې کومه دی chairperson of environmental sciences داسې ډېر. او بیا په دې ایجوکیشن کې هم ډېرې مسلې موجودې وې څنګه چې ګورنمنټ سیکټر کې وې دغه شان ایجوکیشن کې هم نن هم دي چې ښځې
کا ډیر اچیومنٹ کی کنه د خزه ته ټاپ کیډر کې غستل تاسو وګورئ ایجوکیشن سېکټر هم وګورئ چې په 100 کې 10% هم خزه نه وي خو زه چونکې ما ډیر سټرګل کړو الویز چې سره به کمپټیشن کې تلما پټاو کوما هغه دې سره چې کوم دي بیا هم زما ډیر سيزونه ډیر ډیلې خو بیا هم شکر دی چې یو ځای ته ورسېدم دې سره ریلیټډ ماته یو خبره یاد ده چې وومن امپاورمنت هم ده زما مور بیمار شوه چې بیمار شوه هغه ته چې کوم دي ما میډیکل ریمبرسمنت لپاره بیا چونکې زه ګورنمنت سرونټ یم یونیورسيټي کې یم نو ما هغه ته اپلای وکړه 15 ځله زما کیس ریجیکټ شو چې موږ مرید خزو ته د مور پلار اس بینیفټس نه ورکاو نو میډیکل ریمبرسمنت ورکاو او پېښور یونیورسيټي چې کله نه جوړه شوې ده وي تر مړه پورې چالو نه ما ډېر قانون حساب سره ما ورته وویل چې ګوره دا خبره داسې ده چې زه هم پروفیسر یم زه هم چیرمن یم ما هم هغه کوالیفیکیشن کړی د ډیرو خلکو نه زما ډیر زیات خدي نو بیا ولې ځکه چې زه خزایم مال نه راکو بیا زه کوټ ته لاړم خو خدای پاک دې میا افتخار صاحب سره خو کی التماته میا صاحب ملاو شمانه ته پوسو کو تاسو څنګه راځي داسې خبره ریوی اسمبلی ته راشه زه بیا اسمبلی ته راغلم بیا دا کیس چې کوم دی میا صاحب میا افتخار صاحب چې کوم دی په اسمبلی کې هیلپ وکړو دا کیس یو ځل ریجیکټ شو اسمبلی کې هم ډیرو خلکو چې دا بل ورځ وی چې پیرنټس ان لاست نن فیسیلیټیز ورکړي بیا دوباره راغی بیا دوباره چې کوم دی ما خپل چې کوم دی یو د درې سپیچز چې کوم دی د سیشن نه مخکې وکړل نو بیا هغه نه پس چې کوم دی دا رائټ چې میرټ خزو ته ورکړو چې هغه خپل پیرنټس ته چې هغه هر څه دغی هغه ورکول شي بیا هم هغه نه پس یونیورسيټي نه اډاپټ کړو بیا دوباره زه اسمبلی ته لاړم بیا دوباره چې کوم 24 اورز وکړه صحیح نو بیا لکه زه به وایم چې په ګورنمنت سېکټر کې چونکې خزه دونه نشته خو ایجوکیشن سېکټر کې خدا سيزونه نه دي پکار صحیح او ډېر خبره داسې دي چې زه دې ځای ته را رسېدلې یم چې زه ډېر منشن کوم تاسو ته ما یو ځل مخکې مې ټایم ډېر کم دی نو بیا د ایجوکیشنست نه علاوه چې کوم دی لکه وایس چانسلرشپ چې کوم دی زه د اسلامیه کالج فرست وایس چانسلر وومن وایس چانسلر شوم بلیو می تاسو یقین کول شئ چې زما هر قسمه هراسمنت شوی دی لکه ټول نه اول خو چې کومه ورځ زما آرډرز وشو سهار کې ما جاینینګ وکړ یو په فیسبوک باندې په دې سيزونه باندې یو خبرې وي چې آها یو انسان ته یو خزه ته چې هغه دومره سټرګل ژوند کړی هغه راتلې برداشت نه وي خو سبق ټیک ده بیا هغه نه علاوه تاسو دا سوچ کولای شئ په اسلامیه کالج یونیورسيټي کې په میټینګز کې ډیر سینیئر خلک پروفیسرز او ډینز لیول هغه به کورسای ماته شاکړه په میټینګ کې چې موږ خزانه منو موږ خزا از وایس چانسلر نو کې یو سوال کوم چې لکه همدغه خلک دی بیا په کلاس رومز کې او کو چرته کې دوی اخبار کې لیکل کوي یا په میډیا باندې کې نو they consider themselves the proponents and champions of women's liberties and rights نو بیا دا تاسو څنګه غواړئ چې را منافقت چې کله د یو وایس چانسلر سره دا طریقې سره ډیل کوي او بیا هغه سیزو پروپاګیټ کوي دا غي تبلیغ کوي نو سره دا تاسو څه په اړه لحاظ دا سه د چې دا خبره ما ورته وې ما وی چې دا سه دا چې تاسو خو وومن کالج کې هم ټیچینګ کوي دلته هم جنہ کې راځي دلته هم ټیچینګ کوي لیبارټریز دی تھیسس دی دا ټول خبره چې کومې دي او بل دا تاسو صبري باندې چې کومه دي زما ساين دي نو مې تاسو صبري خو اخلي خو زما هغه کوالټي هغه اچیومنټس نه منه نو ما ورته وې بیا چې دا څلور 15 ځله داسې اکټ وشو نو بیا ما strictly मैं आगा कसान पर मीटिंग पे नाराजी गदी किसानों सदरी बना रिलीज की नो बिया स्लोली एंड ग्रेजुअली बिया दाशे ठीक शो देना अलावा हम इवन नोरा हम दासे डेरे खबरें वे चे सपोज माँ बस बोल्ड स्टेप वागस तो लगा से
سبجیکٹ میں انټروډیوس کړو یا مې الته کې چې کومه دی لکه ریزرو سیټ کې سپورټس سیټونه د الکانو د سن سیټ د نور ټول سیزونه سوای چې کومه دی د جنکو سیټونه بیا هغه باندې هغه ماته وی چې مونږ بس تا وډځو چې کله جنکو سیټونه دلته کې دا راکړه دا همدغه فیکلټي وا همدغه فیکلټي ممبرز د اسلامي کالج د لیول تلال چې د صدا قسمه دا قسمه خبره وکړي ما ورته وی چې دا صدا چې ژوند د خدای لاس کې دی جنکو ته د سیټونه مونږ ورکاو او ما سیټونه انټروډیوس کړ بیا چې کله مونږ بجټ تیارو ما پکې چونکه ګرلز کالج مونږ سره هغه کې ما یو او سیټونه پوسټونه چې کومه د بجټ کې ریفلیکټ کړي بیا د دې نه هاي لیول ته یو ګنده لیول ته خبره لاړې بیا هم ما هغه سیټونه اډورټایز کړل دا غي اپوینټمنټ وشو ما وی چې سړی به بیا ګرلز کالج کې ټیچینګ نه کوي چې تاسو ما په دا خبرې کوي نو بیا خو دا هم وایي چې بیا به دې ته موږ خزې راول بٹ انیوے خو زه خفه په دې ما چې زه اسلامي کالج نه لاړم د ګرلز اډمیشن کې سیټ ختم شو نن هم نشته نو ورته سبا د ډپارټمنټ سره د کوم ایگزیسټ کوي نه صرف ډاکومېنټس کې ایگزیسټ کوي او پریکټیکلی کې سټوډنټس نشته نه د خزو ته جنکو ته چې کومه د ریزرو سیټ باندې سم کوي بل اوس هم چې کومه د پوسټونه چې کریټ کیږي هغه کې چې کومه د هغه ګرلز کالج کې خو سپیسیفیکلی په کار دا چې د خزو د وړي کې هغه هم دغه شامل چې وزټینګ باندې ورته سړی راځي دا نه کوي نو دینه علاوه ډېرې داسې خبرې راغلي دي زه په ثوابي یونیورسيټي کې چې زه الته لاړم الته کې هغه وخت هم هغه ورځو کې ډېر سخت و خو دې کې یو خبره ماته ډېره سخته پېښه شوه زه به وایم چې ثوابي یونیورسيټي زه فاونډینګ وایس چانسلر وم بس مکه اسم نه و ما زمکم واغستا ما یونیورسيټي جوړ کړه ما اکیډمیکس هم انټروډیوس کړ 9000 سټوډنټس چې کومه دي زما ټایم کې هغه ته ډیګري ملاو شو لکه ما یو فل فلیج یونیورسيټي وکړه and I am the first woman in Southeast Asia چې ما دا جنکو د سړو دوانو یو یونیورسيټي چې هغه نوې هغه ما انټروډیوس کړله هغه ما دی لیول تر وروسته چې هر څه شی مې پکې وکړل انکلوډینګ بلډینګ ځمکه دا ټول څیزونه په دې کې هم ماته د ژوند تھریټس ملاو شول ډېر تکلیفونه ملاو شول ماته لکه سه دفتر ته خلک راننوځه کنځلې وکړه تھریټ راکړه دې لیوله پورې چې فایرنګ وکړه لکه دا ټولې خبرې داسې دي چې دا یو ښځه چې هغه امپاورمنټ خو غواړي او بیا یې پریکټس کوي ډیره ګرانه ده نن هم په دې سوسایټي کې چې یو وایس چانسلر چې هغه 22 ګریډ کې څلور کال تیری هغه هم خپل رائټس چې هغه دا غیر رائټ دی چې هغه ایز ا وایس چانسلر پریکټس کوي هغه لاین پرې او بیا چې خزو د پاره پریکټس کوي هغه لا بالکل نه پرې نو ماته په دې ژوند کې چې هغه ایجوکیشن سفر او هغه زما دا کیریر سفر و چې هغه ما ټوټلی بلیو می چې انسان او انسانیت د پاره مې چې کومه دې سټرګل کړی دی او الله پاک شکر دې ما دا چانس ملاو شو ما اویل کړو ما ډیلیور کړو خو یو انسان ته چې مخې ته د ژوند تھریټس او د ژوند د لایف خبره راشي دې نه زیات خو بل څه نشي کېدای نو بیا تاسو نن سوچ وکړئ چې زه خو ریسنټلی ریټایر شوی یم نو په هغه وخت کې به څنګه تکلیف و میډم تاسو چې کوم دغه د هراسمنټ ذکر وکړو په هغه تاسو چې کله وایس چانسلر نو دا چې لکه تاسو دا اندازه ولګوئ چې دغه عمره د ګریډ 22 یو انسان ته داسې قسمه مشکلات راځي نو تاسو د هغه ماشوم باره کې سوچ وکړئ چې هغه د اف ای سی یا د میټریک سټوډنټ ته یا هغه یونیورسيټي ته لاړ شي د کور چې راوځي نو هغه د مختلف قسمه هراسمنټ نه تېرېږي په لارو کوڅو کې هلکان ورپسې اوازونه کوي شپېلي ورپسې وهي او بدقسمتۍ نه که هغه بیا
کوم ایجوکیشن ته لاړ شي نو هلته کې هم هراسمنټ کیږي. نږدې ورځو کې به تاسو کتلي وي د ټیچر له سایډ نه ډېر زیات غټ هراسمنټ او د سیریس لیول هراسمنټ د اسلامي یونیورسيټي بهاولپور کې تاسو وړاندې دی، د بولان میډیکل کالج بلوچستان کیس تاسو وړاندې دی چې دنیا ټیچرز په دغه ناخوښه عمل کې انوالو پاتې شوي دي. قانون سازي شوې ده دلته کې د هراسمنټ لپاره قانون موجود دی، د خیبر پښتونخوا اسمبلی پاس کړی دی، عمل پې نه کیږي. نو څه ګڼئ د دې وجوهات څه دي؟ د والدینو تربیت نه کوي د ماشومانو د خپلو بچو، د فیسبوک او د سوشل میډیا د موبایل د راتلو سره د خلکو په بیهیویر کې دغه تبدیلیانې راغلې، یا تاسو د ریاست د پولیسو د سیستم ناکامیابي ګڼئ؟ بشک ستاسو خبرې سره زه اګری کوم چې تکلیف ډیر دی هر لحاظ سره. کم سیزونه چې تاسو وې دا په دې سوسایټي کې موجود دي او جنکو ته مسلې هم موجود دي. یو خبره خدا دا چې پیرنټس ته پکار دي چې کله بچي په دې سوسایټي کې کوم ایجوکیشن ته ځي هغه خو ډېره معصومه وي، هغې ته خو د دې څیزونو پته نه وي. نو پکار دا ده چې پیرنټس چې کومه دی هغه یو داسې تیار کړي، هغه بچی داسې تیار کړي چې هغې ته ووایي چې دا سوسایټي هرې سوسایټۍ یو ډفرنټ مسلې دي. په دې سوسایټۍ کې دا څیزونه موجود دي. دا څیزونه صرف پاکستان کې نه اراؤنډ د ګلوب موجود دي، ایون ډیولپ کنټریز کې هم موجود دي. خو هلته کې په سکول لیول باندې په کور کې پیرنټس او سکول هغوی چې کومه دي دا بچي دې څیزونو ته تیاروي چې دا څه شی دي او دې نه به تاسو څنګه ځان ډډه کوئ، ځکه چې دا اراؤنډ د ګلوب دا ایشوز موجود دي. خو زه به دې ټولو بچو ته یو پیغام ورکوم چې پکار داسې ده چې په ژوند کې زمونږ خپل ځان وپېژنو چې مونږ نن که سکول ته ځو، که کالج ته ځو، که یونیورسټۍ ته ځو، زمونږ یو پرپس دی د ژوند. هغه پرپس دا دی چې زه ایجوکیټ شم او هم زه چې کومه دی امپاورمنټ ماته میلاو شي چې زما ژوند سسټینیبل شي. نو هغې دپاره به چې کومه دی هغه ډېرې خبرې چې نن په سوشل میډیا لکه تاسو فیسبوک، پولیس، دا ټول ټیچرز د هرې دغه نه هغوی څنګه چې ما تاسو ته وویل پیرنټس اینډ سکول دا هغه ځای نه هغې ته ایجوکیشن میلاو شي او ورسره په یونیورسټۍ کې هم پکار دا ده چې کوم قانون مونږ پاس کړی دی هغه قانون باندې چې کومه دی پرټیکولرلی جینکو ته فیمیل ټیچرز به هم وي، هلکان سړي ټیچرز هم کولی شي، خو فیمیل ټیچرز چې کوم دي دو سبجیکټس خو ډېر دي، خو په دې سبجیکټس کې یو داسې کلاس یو داسې اویرنس پکار ده چې هغوی کوي چې هغوی پوهېږي چې دا څه شی دی او دا خلک یا سړي یا ټیچر یا سټوډنټ یا هر څوک بهر په لاره کې هغوی څه پرپس دی. نو زما خیال دی دا هم ډېره ښه لاره ده چې هره یونیورسټۍ کې په هر ډپارټمنټ کې اویرنس یو پروګرام په میاشت کې، په هفته کې، په دوه کې دا کېږي. دویمه خبره دا ده چې قانون موجود دی، پکار دا ده چې که هغه ګورنمنټ سیکټر دی، که هغه ایجوکیشن سیکټر دی، که هغه پرایویټ سیکټر دی، د دې قانون امپلیمنټیشن دومره کمپلشن کی کنه دومره سخت کی چې خلک چې کومه دی په خپله هغوی یریږي هم، بلکې ورسره د سړو هم ایجوکیشن پکار دی. نو د جینکو هم پکار دی، د سړو هم پکار دی، که هغه امپلایز دي، که هغه سټوډنټس دي، که هغه ټیچرز دي، ځکه چې دا د جینکو بیسک زه به ورته بیسک رایټ وایم، ځکه چې ایجوکیشن چې زما بیسک رایټ چې بیسک رایټ دی، زه بیسک رایټ چې کومه دی هغې کې زما چې کومه دی هراسمنټ کېږي یا په جاب کې زما کیریر زما بیسک رایټ دی چې ما ته څوک څه نه وي زه خپل کیریر کنټینیو کوم. نو دا چې کومه دی ایٹ دی سټیټ لیول، ایٹ دی ګورنمنټ لیول، ایٹ نیشنل لیول اویرنس سړو ښځو ته دواړو ته پکار دی، د پیرنټس نه خو خود پکار دی. دویمه قانون سختی امپلیمنټیشن هم پکار دی او که دا نه دا به
چنګ رو زیاتیږي او د سړي او د ښځې ژوند چې کومه دی هغه به د دواړو خرابېږي خو ښځه زیات افیکټ کېږي نو امپلیمنټیشن اویرنس بیا دینا علاوه قانون کې نور هم امپروومنٹ ځکه چې ډیفرنٹ لیول هراسمنٹ راځي نو دا خبرې ټولې کول پکار دي میډم تاسو یو اکیډمیشن یې دا غي نه تاسو سیاست ته راغلی نو د سیاست ته د راتلو ستاسو وجوهات څه ځکه چې تاسو دغه خپل تعلیمي چې کوم تاسو ایز اکیډمیشن لایف او هغه یو ټف لایف او تاسو د چیلنجز ذکر وکړو د تھریټس تاسو ته ایگزیسټنشل تھریټس تاسو ته دا غي نه بعد سیاست هم په دې ملک کې آسان کار نه دی خصوصا بیا په دې معاشره کې د زنانو لپاره نو یقینا چې ډېر ګرانه فیصله ده څنګه دې سایډ تراغلي څه وجوهاتو زما په خیال څنګه چې تاسو ته ما وویل کنه چې لکه جیولوژیست ایجوکیشنست داسې دا ټولې خبرې سختې وي ټیک ده بېشک ماشوموالي کې سړي ته پته نه لګي خو چې ورو دغه کېږي هغه ته پته لګي چې څه شی امپورټنټ دي په ژوند کې ضروري خبره ده چې ریټایرمنټ نه پس ته اکټیو کنټریبیوشن نشي کولای آلدو زمون هم کنټریبیوشن کومه ډیفرنٹ یونیورسيټي 10 11 یونیورسيټیانو سره ما فری اف کاسټ اغیتا کاغي باډیز تا چونکه ټول باډیز ګورن کیږي په بورډز باندې اغه بورډز باندې هغه کا نیچرل ریسورس خبره راځي هغه کا ماینینګ خبره راځي هغه کا د بچو خبره راځي هغه کا د امپلایمنٹ خبره راځي هغه کا د کریکولر راځي هر څه شي کې کنټریبیوشن کوي د ریډ کرسنټ ته چې کومه ایز ا فلانتروپیک زو ایز ا وایس پریزیډنټ هم کنټریبیوشن کوم کا فلډ راځي هغه کې کار کوم کا هر څه ډیزاستر چې کوم هغه راځي او پالیټکس چې کوم دی زما په خیال پالیټکس هم یو فلانتروپیک ورک دی یو داسې کار دی چې هغه at national level ملک لپاره کنټریبیوشن دی او ورسره سوسایټي ته سوسایټي at large چې کومه دی داسې کنټریبیوشن دی چې زما خیال دی چې یو قانون داسې ادارې لکه پارلیمنت سېنات شو یا صوبایي دغه شو یا نېشنل دغه شو نو زما په خیال دا زما د ژوند چایس د ډیر شورونه راغلي دي لکه ایجوکیشن چایس کول بیا پالیټکس چې کوم دی هغه هم دغه شانکار دی او په دې کې چې په یو پارلیمنت کې سپوز ته ناستي نو په یو پارلیمنت کې اوس تاسو د خزو هراسمنت هغه د پارا ذکر کولای شي بل ایجوکیشن ته اکسس هغه د پارا په قانون حساب سره ذکر کولای شي درېمه خبره دا ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې د نیچرل ریسورس خبرې او پرټیکولرلی په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې په سند کې ټولو ځایونو کې نو زه ما سره یو دا ایکسپرټیز موجوده ده بل که یو پارلیمنت دغه ما سره راشي نو زه به چې کومه دی ټول ملک ته داسې کنټریبیوشن کوم ایز ان ایکسپرټ چې هغه به سسټینیبلی دا ټول شیزونه کیږي او زما د ژوند چې کوم مقصد دی انسانیت خدمت کول دا چې کومه دی ما خیال دی the best way is here ټیک میډم تاسو داسې وخت کې سیاست تراغلی چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پاپولیزم ډیر زیات په پیک باندې و تاسو تعلقونه هم دغه خلکو سره شته د سیاست other than politics تاسو هغه social relations شته د پاکستان تحریک انصاف د رهنماو سره نو تاسو داسې وخت کې نېشنل پارټي تراغلی چې هغوی د سیټ د ګټلو په پوزیشن کې نه ښکاري نو دغه هم یو ډېره د حیرانتیا فیصله ده ځکه چې ویل کېدل به چې په د پی ټي آی باني چیرمین عمران خان یعنی یو نان لیوینګ تھنګ له هم ټیکټ ورکړي امیجنري کیس که مونږ واخلو نو هغه به هم الیکټ کېږي د صوبایي اسمبلۍ دپاره د قومي اسمبلۍ دپاره تاسو سره یو ډېره بهترینه موقع وه ټیکټ هم تاسو ته په اسانتیا سره د هغوی له طرفه میلاوېدی شو نو ایم پي ته څنګه راغلی تاسو ته ما د خپل ژوند لکه څنګه تاسو ما نه تپوس نو یو خبره خدا ده چې ایم پي دغه داسې ډېر شارټ په 2-3 منټو کې خبر وکړه د باچا خان ایډیالوژي چې ده هغه د انسان او د انسانیت خدمت ده تر نن پورې ایم پي منشور
دیتا وای ٹھیک ده نو زه په خپل هم باچا خان سره ملو شوی یو لیدلې مې د ولی خان سره دغه شان چې کومه دي نور داسې خلک دي ډېر زیات دغه مودودي صاحب سره ملو شوی یم داسې ډېرو خلکو سره ملو شوی یم خو زما په خیال چې سیاست دې ته نه وي چې زه د MNA شمه او منسټر راته شمه سیاست لکه باچا خان سیاست چې کومه دی هغه عبادت ګڼلی دی نو زه وایم چې MP که منشور ته وګورئ هغه تفریق نه ګڼي په ښځې سړو هندو مسلمان لکه هغوی وایي چې انسان او انسانیت په دې چې کومه دی فیسیلیټیټ شي او هغوی ته هغوی رایټ دپاره د خبره وکړي شي او رایټ خبره چې کومه دی هغه هره پارټۍ کې په آنېسټي سره کول ډېرې ګرانې خبرې دي ٹھیک ده دویمه خبره دا ده ایز ا جیولوجسٹ نیچرل ریسورس سسټینبل مینجمنٹ او بیا اکارډینګ ټو د لا هر یو پروینس ته حق ورکول چې د هغوی ژوند هم سسټینبل شي دغه شان چې کومه دی بیا امن دا د ژوند حق دی او باچا خان ولی خان او نن هم MP د امن دپاره چې څه کړي دي هغه شاید چا هم نه دي کړي بیا ایجوکیشن ټاپ پرایورټي د MP وا د باچا خان د وخت او هغه وخت هم د جنکو سکولونه او دا ټول څیزونه نن هم د هغوی لا پرایورټي ده او ایجوکیشن چې کومه دی یو نیشن ته ایجوکیشن میلاو شي هغه نیشن پرایورټایز کیږي په ډیفرنٹ نیشنز باندې چې هغه ایجوکیټډ دی او بله خبره تاسو د پاپولیزم وکړله خبره داسې ده چې دا سیاست که صرف خلک د دې دپاره کوي چې زه د پاپولر شمه او زه د چې کومه دی یو منسټر جوړ شمه دا خبره ډېره غلطه ده سیاست زه اوس هم چې ما کوم ژوند تیر کو چې زه یم انسان او انسانیت زه یم چې سیاست هم یو عبادت دی هغه د دې خلکو خدمت کول دي او دا حق اواز کول هغه په داسې پاپولیزم نه راځي باچا خان نن ستاسو خیال دی چې عمران خان د باچا خان نه زیات پاپولر دی نو اراوند د ګلوب نن تاسو د چا نوم هم راواخلئ باچا خان سره یې کمپیر نن هم د PTI والا چې کوم دي دا قانون په حساب انسانیت په حساب لا حق ورکولو په حساب نن هم زما لیډران باچا خان شو ولی خان شو نو ټول ورسره چې کوم دي هغوی نن هم پاپولر دي خو د ووټ دپاره چې کومه خبره تاسو کوئ چې تاسو به ډېر زر دغه شوي وئ په پاکستان کې ووټ په ډفرنټ طریقه دی نن په پیسه هم خرڅېږي نن ډفرنټ ایټیچوډز دي ډفرنټ ټرینډز دی چې شاید MP په هغه دغه کې لا فټ نه ده آلدو ووټ د هغوی نن هم زیات دی هغوی نن هم پاپولر دي داسې خبره نه ده سو پاپولیزم چې کوم ستاسو د PTI یادوئ زه هغه پاپولیزم چې کومه دی هغې فیور کې نه یم ځکه چې انسان د دنیا ته راځي د هغه ډیوټي صرف دا نه ده چې زه د صرف پاپولر شمه چې ما دا چې کومه دی خلک راته وشي دغه خبره وکړي نو انسانیت خدمت به کوې په حقه به ځې قانون په حساب به خلکو ته رایټس ورکوې نو زما نن هم که ما ته PTI والا ټکټ راکوي زه به هلته نه ځم میډم په عوامي نیشنل پارټۍ باندې تاسو وویل چې یاره دوی سیاست او عبادت ګڼي نو د انسانیت خدمت کول غواړي یو پرنسپل سټانس وي د دوی موجوده وخت کې په د عوامي نیشنل پارټۍ په مرکزي صدر ایمل خان باندې یو تنقید را روان دی چې د سینیټرشپ لپاره خپل ډومیسایل چینج کو نو دغه تنقید ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ په ځای ګڼئ که نه یا بې ځایه تنقید دی زما په خیال زه به دا خبره لږ دوه حصو کې تقسیم کړم هغه داسې چې لکه ډومیسایل چینج کول څه ګناه خو نه ده او بیا
د ښه کار دپاره حق دی تاسو وایئ چې هر انسان کولی هر شي. انسان حق دی د ښه کاز دپاره هغه که ډومیسایل چینج کړي او په خپل ملک کې خپلو خلکو خدمت کول غواړي دا هم یو عبادت زه به وایم. دویمه خبره دا ده چې هغه که سینیټر جوړ شوی دی هغه د خپلې پارټۍ په حساب جوړ شوی دی هغه خلکو په ووټ جوړ شوی دی د بل چا په ووټ خو په هوا کې نه دی راغلی صحیح نو هغه نن په سینټ کې اواز اوچتوي هغه نن چې کومه دی د حق اواز اوچتوي که هغه د بلوچستان حق دی نه ورکوي هغه حق اواز اوچتوي که هغه د خیبر پختونخوا دی نه ورکوي که هغه د سند دی که هغه د پنجاب دی هغه چې کومه دی ټولې خبرې ټول څیزونه چې کوم مخې ته راځي د نن سبا سناریو په حساب سره هغه لګیا دی او زه خوشحاله یم په دې خبره چې هغه په خپله دا شی اکسپټ کړو لکه چې کېدای شي چې هغوی نه اکسپټ کړی خو زه وایم چې دا یې ښه کار کړی دی چې هغه اراوند د پاکستان هغه یو لکه قانون په حساب باندې نن لګیا دی او زه وایم چې د بچا خان دا فلسفه ده انسان او انسانیت خدمت خو خامخا اول به د خپل کور نه سټارټ اخلي پښتون ته به خامخا چې زه پښتون یم یا زه چې کومه دی د بلې صوبې یم یا د بلې صوبې یم خلک د کور ته کوي نو هغې چې کومه دی د بل ځای نه سټارټ واغستو د هغه ځای نه چې کومه دی حق دغه کوي خو قانون په حساب هغه قانون چېرته ځي هغه تھرو آوټ د پاکستان اپلای کېږي نو زه وایم چې ډېر ښه کار یې کړی دی چې یو چانس دی چې هغه کنټریبیوشن مطلب تاسو دغه تنقید په هغه باندې بې ځایه ګڼئ ډېره زیاته مننه میډم وخت هم راکړو زموږ د کتونکو سره هم د خپل ژوند باره کې دغه معلومات شریک کړو یقینا چې د میډم ژوند چې دی نو د هغه ټولو خلکو لپاره یو مثال دی چې کم خلک وایي چې یاره مونږ ته په ژوند کې مسلې دي مونږ ته په ژوند کې ایگزیسټنشل تھریټس دي مونږ ته د معاشرې د کلچر چیلنجز دي هرډلز دي مونږ تعلیم نشو حاصلولی مونږ نور څه نشو کولی که هغه سړي دي او که ښځې دي د هغوی دپاره د دوی ژوند یو مثال دی د هغه ځای نه شروعات کړي دي چې په کوم ځای کې د دوی په کلي کې په کرک کې د جنکو سکول نه و تاسو واورېدل چې دوی کله زنانو د هلکانو سکول ته تګ شروع کړ نو زموږ د معاشرې چې څنګه دغه کار دی خبرې کول او همدغه شانته کې دوی هم د دغې سفر شوي دي بیا چې کله ډپارټمنټ ته راغلي دي نو په هغې کې هم ورته د بعضې خلکو نه تھریټس او دمکیانې ورکړلی شوي دي په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ